د رب ذوالجلال عجیب شان دی. څومره پیغمبران چې رب ذوالجلال را لېږلي دي، نو د یو پیغمبر د راتلو نه مخکې هم امت ته د پیغمبر متعلق علم نه و چې فلانې پیغمبر به راځي. خو لیکن کله چې نمبر راغلو زمونږ او ستاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو روایاتو کې راځي د مستدرک حاکم روایت دی چې کله آدم علیه السلام ته حکم وشو چې ځمکې ته لاړ شي، بیبي حوا علیه السلام ورسره هم وه، د هغوی نه صحوه شوې وه. نو چا لیکلي دي چې 40 سال پورې آدم علیه السلام دعاګانې کولې چې الله رب العزت زما صحوه معاف کړي. دعاګانې کولې د رب ذوالجلال د طرف نه، د توبې اعلان نه کېدو، اس قسم جواب نه راتلو. بیا یو ځل آدم علیه السلام وفرمایل چې الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره یا الله ما معاف کړي. نو فوراً د رب ذوالجلال له طرف نه جواب راغی چې ته ما معاف کړې. خو رب ذوالجلال تپوس وکړو چې ای زما بنده آدم علیه السلام، تا ته څنګه پته ولګېده چې محمد صلی الله علیه وسلم زما محبوب دی؟ ما خو هغه پیدا کړی نه دی. په مخ د ځمکه باندې اولنی انسان حضرت آدم علیه السلام، د دې نه مخکې د انسانیت هیڅ قسم تصور نه. آدم علیه السلام د چا په وسیله دعا غواړي؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره دعا غواړي. الله رب العزت هو عالم الغیب والشهاده، په غیب او په حاضر په هر څیز باندې الله علم لري. باوجود د دین الله تاسو کوي چې اے آدم علیه السلام، حدیث مفهوم داسې دی، تا ته څنګه پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما محبوب دی؟ ما خو لا پیدا کړی نه دی. زه چې کله ما نه صحوه وشوه، نو ما په عرش باندې وکتل، په عرش باندې چند کلمات لیکل شو، او هغه کلمات لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمات چې مې وکتل، ما سمجھ ته راغله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم څوک عظیم شخصیت دی چې رب ذوالجلال د خپل نوم سره یو ځای کړی. دوی ما ته دغه عظیم شخصیت په وسیلې سره دعا وغوښتله او رب ذوالجلال زما دعا قبوله کړله. اندازه لګوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انبیاء په سلسله کې د ټولو نه آخري نبی او د ټولو نه اول نبی حضرت آدم علیه السلام. خو لیکن د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې امت مسلمه ته هر قوم ته خبر ورکړی شوی دی چې آخره کې به یو پیغمبر راځي، نوم به احمد وي، محمد وي صلی الله علیه وسلم. معلومیږي دا چې نبی علیه السلام ته نبوت ذاتی ورکړی شوی دی. د ټولو انبیاو نه مخکې نبوت نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی. خو لیکن اظهار نبوت په 40 سال کې کړی دی. چې کله د 40 سال عمر وشو، نبی علیہ السلام د خپل نبوت اظهار وکړو، ورنه پیغمبري ورته د آدم علیہ السلام نه مخکې ملو شوی. دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي كنت نبیا وآدم بین الماء والطین، زه هغه وخت نه پیغمبر وم کله چې آدم علیہ السلام د اوبو او د خټې په منځ کې لا پروت و. لا آدم علیہ السلام پیدا شوی نه و، دا هغه وخت نه زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام فرمایي دا شان دی زموږ ستاسو د پیغمبر. د دې وجې نه چې کله بیبي آمینه فرمایي د نبی علیه السلام مورکه محترمه فرمایي، مفهوم حدیث داسې دی، وی زه چې به کله په دې ځمکه باندې ګرځېدم نو کاڼو به زما خپې خوبولې
او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په خېټه باندې راغلی کاڼي به زما دپاره نرم شو په کم کاڼي به چې زما سپی راتلی ما دپاره به نرم شو زما سپی به یې نه خوږولی کم کویله چې به زه لاړم ما به ډولچه ورښکته کوله اوبه به مې راوښکلې خو چې کله نبی علیہ السلام زما په خېټه باندې راغلی دی زه به کویله لاړم د الله په فضل اوبه به پخپله روچته شوې ما به همداسې راواغست دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتلو نه مخکې د نبی علیہ السلام شان امت مسلمه ته او تمام مخلوقاتو ته الله ښیي چې آخري پیغمبر به شان او شوکت والا بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام وفرمایي انا دعوت ابي ابراهيم عليه السلام زه د ابراهيم عليه السلام دعا یم هغه چې دعا کړې و ځا الله دا دعا په شکل کې قبولیت را لګلې وبشرى عيسى ابن مريم حضرت عيسى ابن مريم عليه السلام خوشخبری ما عيسى عليه السلام خپل قوم ته خوشخبری ورکول چې آخري نبی به راځي بل دا صفات په وی او بیا فرمل ورات امي زما مور زه ولیدم د پیدایش په وخت چې څنګه وې زه پیدا شوم نو زما د جسم نه یو نورانیت راووتو او داسې رڼا راووتله اضاءت له قصور الشام چې د شام ټول محلات په هغه رڼا سره بالکل پړک پړک شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتلو په وخت کې هر طرف ته د کفر د منافقت تیارې وي په مخ د ځمکه توحید والو لک شان دی هغوی هم د توحید اعلان علی الاعلان نشو وی د رب ذوالجلال عبادت کولو نشو کولی هر طرف ته د بوتانو سجدې منافقت کفر جهالت خو چې کله نبی علیہ السلام مبعوث شو کتابونو لیکلي دي د قیصر او د کسرا په محلاتو کې چې کم بوتان هغه بوتان په لرزا شو په خوځېدو شو نو خپل عابدین ورته وایي څوک چې عبادت کوي چې ای زموږ معبودانو ته په تاسو نن څه چل دی خوځئ نو د هغوی د طرف نه الله رب العزت دی ته یو جواب ورکړو توحید والا آ رہا ہے توحید والا رالو هغه یو الله والا رالو او داسې وخت کې داسې موحد کلک ایمان والا پکار وي چې هر طرف ته د کفر تیری وي هر طرف ته د بوتانو سجدي وي هر طرف ته د جهالت انتهایی نو په داسې وخت کې زمونږ په شان ایمان والا سړی نه چلیږي داسې ایمان والا سړی چلیږي چې دا هغه 100%